نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمانة الرجمان دلوشيف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تقریبا د شپږمه جمعه د مونږ متعلق بیان شروع کړو نن که هم مونږ له الله زندگی او ژوند را نصیب کو نو د دې متعلق به تاسو ته هم یو څو مسائل له بیان کم تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې مونږه سورة فاتحه د الحمد شریف نواله تر ولدوالین امین تک پورې بیان کړو خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې دا یو څو خبرې د زه بار بار کوم او ملګرو راته بار بار د دې تذکره وکړه چې کله یو سړی نیت اتړي یا د 2 رکعاتو یا د 4 رکعاتو نو په دې 2 رکعاتو کې یا په 4 کې کدا فرض وي که وتر وي که واجب وي که سنت وي که مستحب وي په هر یو بنا دو نیت تړلې نو په دې 4 رکعاتو کې یا په دې 2 کې ثنا ویل او اعوذ بالله ویل دا یو پیره ده او بیا یو انسان او مثال د 4 رکعاتو نفل نه ته تړلې یا د 2 رکعاتو تړلې یا د امام سره د یا ځان لمونځ کوي نو بسم الله به په هر رکعت کې یو پیره ده مقتدی ده د پاسه دو امام خپل قرات لولوي نو دیو پسله کې پټه بسم الله وای غلب ادریک بیا چر تر ولدوالین پورې د امام منز اورسه او مقتدی به امین زلکی وای دا دعا ده یا امام یا مقتدی وغیرہ چې دې منز یا انسان ځان له منځ کوي
بعضې ملګري یاران دوستان صورت اخلاص چې لولي یو سورت چې لولي نو هغې ته هم بسم الله وی ګورې بیا دلته بسم الله نشته ته سورت لولي نو ټول قرآن کریم ما تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې دا خبره کړې وه چې یوازې صورت اخلاص لازم نه دی چې موږ به دا لولو یا یو غټ آیات تی ولستو یا یو درې واړه سورتونه دي ولستل او یا آخرانی سورتونه دي هغه ته قصار مفصل وی هغه به کامل سورت لولي نو هغه سورتونه لولي خو که یو سړی چرته یوازې په صورت اخلاص باندې منځ کوي قل هو الله احد صورت باندې هم د دې منځ کېږي یا یو سړی په بل صورت باندې منځ کوي هم د دې منځ کېږي خو لازم دی د پاره چې دې بل صورت وسره زده کي یو سړی نشي زده کولی خواري وکړه دا یو صورت زده دی د ده منځ کېږي خو که چیرې د یو سړي بل صورت زده دی ورسره او د دې دغه یو صورت لولي بل وسره نه لولي یو رکعت کې یو صورت بل رکعت کې بل صورت نو که یو سړی په یو صورت تعیل منځ کوي نو دا به مکروه تحریمي نه دی تنزیهي دی مکروه دی ځان به بچ کوي ما به دا یو مسله بیان کړې وه چې یو انسان دی بعضې ملګري بیا هم په دې نه دي پوه شوي یو سړی دی و هغه په دې اخرني صورتونو کې تاسو له به زه مثال درکم اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت اولستو په اولنی رکعت کې نو په دویم رکعت کې به دې دو صورت پریدي تبت یدا ابي لهب وتب صورت پم پریدي قل هو الله احد صورت پم پریدي قل اعوذ برب الفلق صورت په شروع کوي کچره یو سړی ته معلومات نه علم ورته نه او داسې وکړل چې اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت اولستو دل لازم دی چې دې بس یا متصل تبت یدا چې کوم صورت را روان دی هغه ولولي د هغې قرت وکړي خو که چیرې دی به دا صورت نه لولي قل هو الله احد صورت یې ولستو دته معلومات نشته د دې مسلې منځ یې کېږي خو که چیرې معلومات ورته یو بیا داسې عمل وکړو نو منځ کې کراهت رال
تحریمی نه دی تنزیحي دی یا یو بله مسله داسې ده یو انسان دی او هغه قل هو الله احد سورت ولستو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې ګوره د سورتونو په منځ کې ترتیب لازم دی د ترتیب خیال به ساتو خو که چېرې یو سړی ترتیب کې خطا وشوه ترتیب خطا دا ده د قل هو الله احد سورت ولستو او په دویم رکعت کې تبت یدا ابي لهب وتب سورت ولستو نو د ترتیب خطا یې وکړه منځ کېږي منځ وشو خو آینده د پاره به خیال کوي که په مسله نه یې پوهې منځ یې وشو او که په مسله هم پوهې وي بیا منځ وشو خو کراهت پکې شته نو د سورتونو ترتیب خیال به ساتي درېمه مسله یو سړی دی اولنی رکعت کې به دی د دویم رکعت نه په سورت کې سبق زیات قرات کوي اولنی کې به دی د په اولنی رکعت کې به دی زیات تلاوت وکړي په دویم رکعت کې به یا د هغې مقدار تلاوت کوي یا به د هغې نه کم کوي که چاته د مسلې معلومات نه علم ورته نه او دی په دویم رکعت کې زیات تلاوت وکړو د اولنی رکعت نه منځ یې وشو که معلومات د مسلې نه و بیا منځ وشو خو که چېرې چاته د معلومات د مسلې وي بیا منځ وشو خو کراهت پکې رال اولنی رکعت کې چې موږ څومره تلاوت د قرآن کریم مبارکه وکړو دویم رکعت یا د هغې مقدار یا د هغې نه کم دا زموږ د قاریان حضرات په رمضان المبارک کې غریبانانو ته مسلې معلومات نه او مقتدیان هم تنګی غوسه هم وي غوسه ورته په دی چې مقتدیان په خبرې کوي نو قاری سے محترم ورته غوسه شي چې زه په اولني رکعت کې بلک هلکا سبق ویم دیم کې به سر راکاږم نو دویم کې مقتدیان ځان پسې ودرې او ډېر سبق ولولي دا موږ څو ځای کتلي هم دي او ذاتي ته په یو ځای کې ولاړو ما هم هلته موږ سره هم راغلي داسې نو دې سره مونځ مکروه کېږي نو دا مسائل دی دا د مونځ مسائل دی دا به موږ زده کوو دا به موږ لازم دي او زه دې ته کورني مسائل ویم نور خود دا سمندر دی قسم بالله راته ویم چې دې ته سړي ور ټوپ کو سمندر ته یې ټوپ کو خدا زموږ د کورني مسائل نو دا خو کم از کم په موږ لازم دی چې دا زده کړو دا زموږ د معمول روټین دی په ورځ کې 15 وخته
نو سورة اخلاص یوازې د مونځ حصه نه ده. ګورئ اصل پوینټ مسله دلته کې دا ده، زمونږ په ذهن کې دا جوړ شوی دی چې قل هو الله احد سورت دا د مونځ حصه ده، د مونځ د الفاظو حصه ده. نو ټول قرآن کریم مبارک ستا د مونځ د الفاظو حصه جوړېدی شي. چې ته د ټول قرآن کریم نه کم الفاظ لولوې، خو مسائل په بنا د تاسو په پوه شو. الله دې تاسو له مونږ تاسو له علم په دې را نصیب کړي. نو بیا چې مونږ کله سورت اخلاص شروع کوو یا بل سورت شروع کوو نو ګوره هغې ته بسم الله نشته. دویم نمبر بیا مونږ او تاسو رکوع له لاړو، نو رکوع ګوره د مونځ حصه ده کامله. رکوع ته مونږ ښکته شو سبحان ربی العظیم د دې الفاظو دپاره. که یو سړی د دې الفاظو په ځای باندې نور الفاظ وایي، ځکه مسنون الفاظ چې کوم د پیغمبر علیه السلام نه ذکر دي او ویلی شي، په دې کې ډېرې دعاګانې دي. خو سبحان ربی العظیم دا پکې سنتي دي دا الفاظ. که چیرې یو سړی خطا وکړه د سبحان ربی العظیم په ځای سبحان ربی الاعلی ووایي، هم د موضوع شو. رکوع فرض ده. الله رب العزت تمبلا ټیټول ښکته کول که چیرې یو سړی رکوع ونه کړه په منځ کې د دم عضو ونه شو دوباره به یې کوي. که زمونږ استاسو سوچي امام چې مونږ راشو زمونږ نه امام رکوع کړي او امام مونږ په سجده کې راونیسو بعضې وخت یا په قاعده کې، نو زمونږ نه دا رکات لاړ شي رکات مونږ دوباره کوو. بیا د رکوع نه واپس قیام کول زمونږ ډېر ملګري حضرات واپس قیام نه کوي. ځان د مونځ نه خلاصوي. او دا ګوره ما په دې سترګو په زرګاو کسان کتلي دي د خپل مسجد کې نو واپس دا قیام ونه که نو منځ ونه شي. واپس په دا منځ راګرځې نو قیام هم فرض دی واپس. د دې نه پس بیا دو سجدې دي، دا هم د منځ حصې دي کاملې. انسان سجدې ته لاړ د سجده ولګوله نو دا سجده به د فرض ده. ما تقریبا شپږ کاله وړاندې په دې هم خبره شوې وه. دا یوه سجده په مونږ کې فرض ده، په مونځ کې یو واجبه ده، خو زمونږ د کتابونو لیکلي دي چې دواړه سجدې فرض دي. نو دا دواړه فرض ځکه لیکلي دي
چې دا معلومات نشته چې د اولنۍ سجده فرض ده او که دویمه فرض ده. نو دواړه سجدې د منځ حصې دي. الفاظ مبارکه پکې چې سبحان ربی الاعلی کم لفظونه دي، که چېرې یو سړي د دې الفاظ مبارکه په ځای باندې نور الفاظ المسنون چې کم ذکر دي هم مونځ کېږي، خو دا الفاظ مبارکه چې پکې کم دي دا سنت دي. که د سړي نه یو سجده پاتې شوه مونځ یې ونش دوباره به مونځ کوي. بیا په منځ کې چې کومه قومه ده د دو سجدو په منځ کې کومه قومه ده دا ناسته دام فرض ده. مونږ ډایرکټ سجدې ته لاړ شو بیا واپس لا اوچت شوي نه واپس ځان د مونځ نه خلاصو واپس سجدې ته شو. نو قومه مونږ په کامله طریقه دا نه کړو. بعض کسان دوستان ما ډېر کتلی دي سر را اوچت کې واپس یې ښکته کړي، نو دا مونځ نه کېږي. خو ګوره دا نوې مسلې نه دي. یو ملګری یار دوست مې اقامت کې دا اشهد ان محمد در رسول الله لله لپس دا کوو هغه لله ویل غریب ډېره خواري کوي زده کېږي نه. نو ما ته وایي زمونږ مشران حضرات دي مونږ له قابل قدر دي وایي د الله مې نه دی خو چې دی راباندې زده کوې نو ما چوپ شه توبه وباسه. نوې مسایل هم را ایستلي راته نو دا ټول زمونږ زاړه مسایل دي. دا به زده کوو مونږ او تاسو. ټایم نشته. الله دې مونږ او تاسو له په دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت مونږ او تاسو له په دې مونځ باندې په مسایلو باندې پوهه را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.